ګرانو کتونکو نادرا دفتر د هغې بیا شفټینګ بیا دلته مسایل دا څومره سپینګیري مشران کشران په دې سور تراق نور چې ولاړ دي نو دا د نادرا نه انتخابي تنګ راغلی دي. بیا ته راځي یو فیصله کې او ټوله ضلع پرېږدي دې ځای ته راځي نو نه پوهېږو چې امپیګان امنیګان په دې خله باندې څه کوي. نو د ورور سره به خبرې ترې کړو. وروره څه به وایې؟ السلام علیکم. زما نوم ملک رحمان دی د ډسټرکټ مومند نه مې ټیک ده. زه اول ټول نه دا خبره کوم زه خو دلته مثال یو کس سره راغلی وم د دې کسانو حالات چې ما ولیدو کارډونه د ټول بلانک شوي صحیح ده خو دې کې زیات تر چې کوم دي بره زموږ مومند دي صحیح ده. آیا اول مومندو له پکار چې دا کارډونه د دې ولې بلاکېږي صحیح ده موږ ساجد منې له دا پکار چې یاره د دې خلکو ته پوس وکړي باقي دا چې دوی ته موږ رینګ وکړو دوی مطلب کله موبایل کټ کوي کله چې موږ ته څه پته نشته صحیح ده. خپل ایم پی ای امنیټ کومره څومره کارکونان دي ټول د پی ټي آی ورته دا دغه دی چې دې دغه وکړي او یو موږ چې کوم دی د دې ځای نه بدل کړي صحیح ده. دویمه خبردار چې دلته کم خلک راغلی دی ټول په سرو ګرمو باندې ولاړ دي او خلکو ته سپک نظر کوي په سپک نظر باندې ولاړ دي څوک یو خودي کوي څوک بل خودي کوي صحیح ده که نه. آیا ګوره مسلماني ده پوه شي داسې خو په هندوانو ملک دا چل نه لکه دلته زموږ په پاکستان کې چې کوم حالات نن دا جلسه ضروري ده که نه د قام د مسلې په دلته د قام مسلې ضروري دي کومې مسلې چې دي آیا ټولو ته زموږ دا اپیل دی چې کوم مشران دي زموږ ایم پی ای دی امنی دی صحیح ده که نه هغو له راشي او دلته د دې خلکو چې کوم دی دغه وکړي. د مومندو نه رالې تا 400 کراس کړه په دومره لوی روډ رالې که نه نو خو دلته نږدې ورته چوک کې نو ښه به نه وه. سر دغه خبره هم ده بله خبره دا ده چې موږ چې کوم دی ګاډي له 15-16 روپۍ ورکړي صحیح ده. زه دلته تقریبا 9:30 بجې راغلی یم زموږ مسله نه حل کېږي صحیح ده. سپک نظر باندې راته خلک ګوري کله ما خودي کوي کله بل خودي کوي صحیح ده. آیا دا ولې زموږ مشران ته پوس نه کوي او دا ولې دوی داسې کوي که نه. خو ما ډېر زیات تر چې کوم دی دا ولیدل چې د نادرې والا دې کسانو څه سالاره پیسې دي اخلي او مخکې چې کوم دی کار کېږي صحیح ده که نه. خو غریب سړی چې کوم دی دې ځای کې هېڅ هم نشي کولی دې وخت کې صحیح ده. نو زموږ دا مطالبه ده چې راشي دا خلکو او د خپلو کسانو ته پوس هم وکړي او د دې باندې ورسره خبره وکړي صحیح او که داسې نه وي موږ به مجبوره شو پوه شو که نه بیا به زه دا خلک چې کوم دی وباسم او بیا به دا روډ بندوم صحیح ده که نه. خو بیا به زموږ مسله ګوره چې کوم دی دوی به بیا وایي خو بیا به څه موږ نه حل کوو صحیح ده. دومره دې موږ نه مجبوره کوي. ګرانو کتونکو دا اکثریت پی ټي آی والا دی هغه امنیل هلته په اسمبلی کې دغه شوي نادرا دفتر هلکه ته په اسمبلی کې دا خبرې مه کوه ته جي ایم ته کښېنوې قام ته تکلیف دی د قام مسلې خلکول دي. مشره کوم دی راغلی؟ زه جي د مومندي جانسا یم اوسېږم اسلام آباد کې. زما د خور بیبي شناختي کارت بلاک شوی دا درېیمه چهارشنبه ده چې زه دلته راځم اسلام آباد نه. زه امنیت ته به زه څه ویم خو زه د نادرې جي ایم صاحب ته دا ویم چې زموږ د مومندو دپاره یو علیحده برانچ جوړ کړي غلنۍ کې چې زموږ د خلکو ته تکلیف کم شي. که موږ راځو نو چې بس بیا چې به مخکې راتلی نو هلته به 400 کې لاڼ وی اوس چې په دې مردان روډ هم کراس که تکلیف ده یاره جي د هغه ځای نه 200 روپۍ د 400 چوک نه سپیشل چنګچي دې ځای پورې اخلي. هغه 200 روپۍ دې هم په شړق ولګي ورځ هم ماته شي ټوله ورځ ذلیله شو مازدیګر 5 بجې راله فارم واپس راکړي وایي بلې چهارشنبې له راشئ. نو بس دا تګ راتګ دی کوي. ته د کوم ځای نه راغلی؟ زه جبالولین زمونږ کور والا کارډ والا بلاک شوی دی او بزو راځو په دغه سره لمر باندې ناست یو څه وره که اخوا شو دې خوا شو څوک دې خوا دې کاره کوي څوک دې خوا دې کاره کوي کار نه کوي. نه ولې بلاک شوی دی څه بل خاندان هم پکې اچولی اوس نن دا ټول هغه سره سره فارم ټول ثبوت لري لوی فنډ راسره دی هلته مې هغه ته ورکړی دی. بابا دا چا چې ووټ ورکړي نن هغوی جلسه کوي نو د دې قام دا مسلې خلکول نه دي په کار چې دا نه خو چې دوی هغه کوي چې اول خو دا په کار وایي چې دا حل شوی وي بیا به جلسې هغه کولی شي دا نه حل کېږي نو جلسې پر څه کوي. غټه مسله ده غټه مسله ده. مشر تاسو دا کوم دی؟ زه راکلیاس یم زما اجاز نوم دی. د ځای د بدلونو غټه مسله د خلکو د کارډونو بلاکېج ده چې هسې بیسې پاکستانیانو له کارډونه بلاک کړي دي او ورته وایي دې چهارشنبې ته راشه او بل چهارشنبې ته راشه. یو خو دوی سره د خلکو د ناستې انتظام نشته. خلک په سور نور باندې ولاړي د کورسو انتظام نشته د اوبو انتظام نشته د سور انتظام نشته دی د سټاف انتظام نشته. عمله ډېره کمه ده یو کس ناست یا 2 کسان ناست دي او دا په زرګونو خلک به دې څنګه ډیل کړي. اوس به ورته وایي چې سیسټم بند شو ځې اوس ورته ټیم ختم شو ځې بل چهارشنبې ته دا خلک راځي دوی څلورمه چهارشنبه چې راګړېږي کار یې نه کېږي. نو آیا زمونږ د ایم ان ای زمونږ د ایم پی ایس چې کوم دي دا چاړاګان دي دا ګونګیان دي چې په هلته ناست دي وایي چې یاره زما د شهري علاقې نه دیهاتو ته آفس راغلی دي او دا واپس شهري ته. دا غټه مسله نه ده. غټه مسله دا ده چې دې خلکو د کارډونه بلاک شوي د پاکستانیانو هسې بیسې بلاک کړي دي. غټه مسله غټه مسله دغه ده چې راشي د خلکو د کارډونه دي کلو کړي. هغه که د نادره جي ایم دي که زمونږ پرایم منسټر دی او که زمونږ وزیر اعلی صاحب دی او که زمونږ د امنیه دی امنیه غټ رول دی په دې کې چې دې هلته کې دا خبره وکړي د خپل کارډونه 100 کسان امنیه زمونږ د دې ځای ناست دي دا کارډونه په دې مخ باندې ورولي چې زمونږ د نیشنل ټیم واپس والي ولې زما د خلکو دغه بلاک چې روډونه بلاک کې نو زمونږ کارډونه ولې بلاک کړي دي ورته وایي روډونه کولاو کې دا کارډونه کولاو کې
خلکو ته هلته کې روډونه بلاک کې دې ځای کې کارډونه بلاک کې نو دا خلک به کوم خواته ځي صحیح خو اجازه صاحب غټه مسله ده که تاسو کلیا سیلار هم په دې ده که نه دا د مومندو خلک په دا چوټي چوشي په دې مردان روډ باندې نو دا په ګنټه ګنټه هلته انتظار کوي نو په دې سیټ کې دوی ته نور ځای نه ملاوي ولې نه ملاوي دا کوم غټه مسله ده خو دې نه غټه مسله دا چې دا خلک راځي او دغه ځای کې په سور نور ناست او بو تنظیم ورسره نشته عمله ورسره نشته د عمله خو برابر کې کنه صحیح حامد خان ابلو ایمنه پاسې دوی زمونږ د نادرا مسله ده که نه نو ایمنه ته د تقریر مقابل او شول 400 کې نور هم غټې مسلې دي خو دغه چې دی جیم نه شو تللی یا چې جیم ته ویلو چې لکه دا ټول قام خفه دی اصل کې الف خان داسې کار دی چې نن زمون قوم کم ولاړ دی او دلته ولاړ دی او کړيږي په هر یو شي پسې کنه دلته څومره مسلې دي زمون په دې 400 کې که د بجلی د لوډ شیډینګ ته وګورو که د نورو مسلو ته وګورو که ګراني وي که دغه وي اوس زه نشنل بانک ته تللی وم چې رالم چې څومره بد حل دی هلته د ناستې انتظام نشته د سکلو د اوبو انتظام نشته بجلی ورته بنده او بیا نادره چې کومه ده دا زمونږ د عوامو لکه دې سره کار وي د غریبو خلکو دې سره کار وي خو په هغه نادره چې دوی په اسمبلی ته لاړ شي او په اسمبلی په فلور ودرېږي پکار دی چې د خپلې ضلعې دپاره د خپلو عوامو دپاره دوی خبره کوي چېرې زمونږ د عوامو ته څه مشکلات دي دلته دا ګوره دا ټول په نور باندې ولاړ نن کړيږي راځي چا سره زنانه راځي چا سره ماشومان راځي دوی سره نه هغه انتظام شته چې یاره څوک کیني او ګوټ اوبه وله ورکي او نه ورسره دغه شته هغه نورې خبرې خو وروستو دي چې څومره کړېږي نن زمونږ د ملک اوسېدونکي زمونږ هغه خلک چې د هغوی کارډونه دي هغه د دې ملک شهري دي هغوی د دې ملک اوسېدونکي دي د هغوی کارډونه بلاک دي او په یو یو کارډ پسې چې کوم دی په میاشتو چې کوم دی هغوی راځي او په دې دفترو چکرې وي او دلته ذلیله کېږي نو پکار دا ده چې د دې لپاره څه حل راوځي نو که څنګه په دې ملک کې نورې مسلې دي نو غټې مسلې چې غټه مسله خو نن دا کومه جلسه چې ده نو آیا دا جلسه نن یوم کشمیر هم دی که نه په دې خپلې صوبه کې ته جلسه کې په دې سرکاري وسایلو باندې ضروري ده یاره شي ګوره دا زمونږ د دهشتګردۍ چې کوم لهر شروع دی مطلب دا چې نن مونږ ټول دلته راغونډ یو خدا نه خواسته دلته داسې دهشتګردي وشي دغه وشي خو عوام پکې شیطان کېږي که نه یو خو زمونږ عوام شیطان کېږي دا پولیس هم زمونږ نه دي دا پوج هم زمونږ نه دي خو د چا بروري د چا به پلاري دغې هغې هم شیطان کېږي نو مطلب یو خوا دهشتګردي ده بل خوا دومره د حل دی او دل خوا هر یو مسله دلته په دې ملک چې کوم دی هغې سر راوچت کړی دی او بل خوا ته لکه احتجاج کې او جلسې کې او دغه کې روډونه بلاک کې نو دا صوبه چې کومه ده دا څومره دا خلک څومره ذلیل شو دا پښتانه څومره ذلیل شو د کمې پورې به کېږي د دې دپاره ګوره د دې دپاره یو ځای کېدل پکار دي د دې دپاره اواز اوچتول پکار دي او زه خلکو ته هم دا وایم چې هغه خلک کامیاب کې هغې خلکو له اوټ ورکړئ چې څه ستاسو د 400 خبره کوي ستاسو د دې ولس خبره کوي نو مطلب دا دی چې دغه غلطۍ خو زمونږ هم شته که نه خو به هر حال چې دا کومه ستونزه راپېښه ده دغه زه عوامو ته هم وایم زه ستا د پریس په میډیا په وساطت هم وایم چې هر یو ستونزه چې کوم دی که دلته سیاسي ډلې دي مونږ دا نه وایو چې یوازې زمونږ سیاسي ډله او زه په قومي وطن پارټۍ کې ما او زه به دا مسله حل کوم نه د ما ټولو سیاسي ډلو ته دا اپیل دی مونږ د بجلی د لوډ شیډینګ دپاره مونږ ټولو کې چې هلکه ټیک شو نظریه دی خپل ځای باندې هر څه د خپل ځای باندې خو راځئ چې د خلکو ته زمونږ د 400 ولس ته کومې ستونزې دي چې هغه مونږ راوچتې کړو زه به دا د شناختی کارت دا ستونزه زه ستا د په وساطت باندې د میډیا په وساطت باندې چې څنګه دا نورې ستونزې په 400 کې دي زه دې ته هم دا وایم پکار دی چې دی له MNA پکار و چې هغه په مرکز کې ناست دی هغه وایي د هغه ځای نه د دفتر یوړو کولاډیر ته لکه تا ته څه تکلیف دی په کولاډیر کې هغه دفتر خو هم د ناست دی نو بیا که دلته راغې نو دلته خو دا یو غټ دفتر خو دی نن خو خلکو ته لږه اسانتیا خو دی په اسانه باندې خو راتلی شي دفتر ته که نه نو ته دا خبرې کې راشه وګوره د عوامو ته وګوره چې دا دفتر کې هغه دفتر کې چې کومې مشکلاتو خلکو ته دلته کوم اسانه حامد خان تاسو په دې راتلی چې تاسو بایپاس یې دا چې څوک د سیټي نه راځي که نه او مردان په دې روډ باندې د چوټیانې وشي ټوله سیټي ښار دې پرېښوده او ته دې خوا میره پړانګ ته رالې نو لکه دا کوم انصاف دی او ټولې دفترې سرکاري دفترې نشي ورکولی دلته د اوقافو ځمکې نشته پرېوټ او کرایه نه وایو خدای دې کې که میره پړانګ ته راولي او که هر ځای ته راولي د خلکو مجبوري ده ځي به ورپسې که یو سړی د هغې دغه نه د سرکي نه راځي او که یو سړی د سرډېرو د دغه نه راځي خو دفتر ته به راځي که نه یو 2 قدمه یا مخکې یا وروستو خو چې په هغه دفتر کې کومې ستونزو سره دا قوم مخامخ دی دا خلک مخامخ دي هغه ستونزې د منځه اوښتل پکار دي هغه مسلې حل کول پکار دي په هغې باندې خبره کول پکار ده دفتر دی یا دلته یا هلته او یا خو سرکاري پکرې دفترو دي دا پکرې دفترې دي مطلب دی نن به ستا په یو دفتر کې په کرایهدار به یې کني
سبا به مالک درته وایي چې زما بلډینګ پرېږده ته به خامخا بل ځای ته ځې خبره د دفتر نه ده ګاونډی دفتر دی پکار دی په سیټي کې د یو سړي ضرورت شو سیټي ته به ځي خبره د کار ده خبره چې کوم دی صحیح ده خطونکو خبره د کار ده د حامد خان خبره چې دا خلک مجبوره دي دوی لري په کلیاس کې دفتر کولو کې زیبا په سړیرو کې د کولو کې زیبا د مومندو خلک راغلي دي مومندو نه راغلي ډېر تکلیف راته میلاو شو موږ هغه زړه نادره کې ناستو موږ ګنټه تېره کوې نادره هلته تللي دلته چې راغلو دلته چې راغلو نه اوبه شته نه خښته نه بس مومند وي د مومند دي تاسو راکنه مومند ته دي په غلنۍ کې کولاو کې دا زموږ څه کولاولي هلته نوکران ته نشي ورکولي یاره د دې ټولو خبرو سر دا دی چې زه ستا د میډیا په وساطت باندې د دې عوامو له طرفه چې نن ما سره خپل د 400 ولس پکار دی موږ هغه محکمو ته هغه ډپارټمنټ ته هغه نادره ته هغه مرکزي حکومت ته دا وایو چې زمونږ دا د ستونزې چې کوم په دفتر کې دي دا حل که دا حل نشي مونږ پکار دی چې زمونږ اواز ته ورسې ستا په وساطت زمونږ د قوم زمونږ د اواز ورسې د ستونزې نشي مونږ به راپاسو د دې خلاف په احتجاج هم کوو دا مومندو والا راغلي که نه دوی له په دې مومندو کې دفتر نشي کولاولی ګوره د مومندو پړانغار دا خلک 400 ته الف خان هم دغه خبره کوو که نه لکه 1 کیلومیټر کې 400 1 کیلومیټر کې بلاویم نه او دا کولاډیر دی خو راشه دا وګوره د مومندو نه چې کوم راغلي دا فیسیلیټیز دوی هلته نشي ورکولی مطلب دی هلته دوی د دوی کار نشي کولی نو موږ دا خبره کوو چې ضروري خبره نه ده چې کوم ځای کې خو چې هر شل ځله یو سړی دفتر ته راځي او هغه کړېږي خپله مزدوري پرېږدي خپل په دې وحالاتو کې کوم دی هغه دلته ذلیله کېږي پکار دا دی چې هغه ته د کور په چوکاټ د خپلې ضلع کې په خپله علاقه کې هغه فیسیلیټیز ورکړی شي نو د خبره اصلي دا ده چې یاره عوامو ته فیسیلیټیز پکار دي رور نو جلسې نن ضروري دي او که نه حاجي صاحب دا زموږ مسلې ضروري دي زما دا څلورمه شروع ده چې موږ څلور شروع روزانه راځو په هره شروع راځو زما سره نن 8 کسان راغلي زموږ نه ګاډي والا 8000 روپۍ کرایه اخلي مطلب دا د زموږ مسله را د اوسه پورې نه ده حل شوې چې مازدیګر شوی بس دفتر بند شو کار ختم شو کار نه کېږي وایه لکه موږ خپله د غلنۍ نادر له خپله دا چې زموږ انتظام هلته دا چالو کړي نو زموږ دپاره ډېره بهتره رور جلسه پکار ده او که نه د عوامو دا مسلې حل کول پکار دي کوم ځای زه شپقدر یم شپقدر ناظم یم MC1 ناظم یم او یو څو خبرې اترې به نادره باره کې وکړو دا ضروري ده راشه تم راشه که نه راشه لږ خبرې وکړه راشه خیر جي خیر راشه یو څو خبرې همدغه خبرې وکړې د قام مسلې په ځای یو څو خبرې به د قام مسلې په باره کې وکړو زه شپقدر ناظم یم جي او د نادره نه مې ګیله کېږي بلکې د ډي جي نه او د دغه نه یو ریکویسټ ورته کوم درخواست ورته کوم دلته زموږ دارونه راغلي شپقدر او د یو ځای بل ځای نه راغلي دي بوټ چې کوم دی نو دلته کې کېږي یو چهارشنبې ورځ مې مقرر کړې ده یو چهارشنبې په ورځ مې چې کوم دی کم از کم دوی دا ټول نشي کور کولی زه درخواست کوم زه چې کوم دی التجا کوم چې تاسو هر یو تحصیل له چې کوم دی 2 ورځې ورکړئ شپقدر له خپله 2 ورځې ورکړئ همدا کسان چې کوم دی دا کسان وله ورکړئ دا تنګي له خپل کسان ورکړي مومند له خپل کسان ورکړي چې سړي له خپل ورځې ورکړي چې 2 ورځې کم از کم تقسیم شي دا کسان به کنټرول شي اوس خواران چې کوم دی دلته جګړې کوي څوک چې کوم دی نو سکي څوک سکي خواران سهار راشي ماښام پورې ناستي نمبر را نشي نو مهرباني تاسو چې کوم دی دا میډیا په وساطت باندې د اواز پورته کوي نو زه الله حکام ته دا وایم او وزیر اعلی صاحب ته دا وایم چې کم از کم په دې کې تاسو دلچسپي والے او وفاق نه چې کوم دی مطالبه کوم چې په دې کې تاسو خامخا دلچسپي والے بل د دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ د شپقدر سره تعلق لرم نو کم از کم د شپقدر مسایل به زه وړاندې کوم 400 خپل مسایل دي زمونږ پاسپورټ چې کوم دی اپیس دلته کې دي او 60% چې کوم دی 75% خلک چې کوم دی شپقدر نه راځي دلته کې زموږ پاسپورټ اپیس ته راځي